जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिजज़ीलिन निअम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अरबि वल अजम व अला आलिहि व अस्हाबिहि मसाबिहज़ ज़ुलम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा इस्तवैत अन्त वमन मअक अलल फ़ुल्कि फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। 28 नंबर आयत है सूरतुल मुमिनून। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम او دا قوم تذکره کیږي مارز کړو چې څه کارونه الله پاک ته هم پریدو ټول په خپل سر باندې پیټي نه اخلو کوم ټول الله ته توي خو ټول به الله وکړي کوم په خپل سر باندې پیټي واغستو کړیږي نو مطلب سمادان دی چې لاس پلاس باندې کینو واسه کینو فارغ کینو دا څنګه ده لیکن په خپل عمل باندې په خپل کار باندې په خپل سبب باندې یقین نه ده پکار یقین په الله باندې پکار ده دویمه خبره ده چې په الله باندې ستاسو څنګه یقین الله هغه څه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي حدیث قدسی دی چې انا عند عبد ظني بي زه د خپل بنده په ګمان باندې یم د چې په ما باندې څنګه ګمان کوي هغه شان کار زه کوم که چېرته دی په ما باندې دا ګمان کوي چې دی دا کار کولی شي او دا کار کې بغیر سبب نه کوي چې زه بغیر سبب نه کوم کوي سره د سبب نه کوي سره د سبب نه کوم د مسلمانو د کافر منځ کې فرق هم دا دی چې مسلمان کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دغه فرق دی بس چې د یقین په الله باندې په هر محاس باندې د ډاکټر له مریض بوتل دی خو یقین یې چا دی الله د دې یقین د مضبوطوالي لپاره پریکټس پکار دی الله دا څنګه چې ځان راشي زموږ د ژوند کې یقین مضبوط شي تاسو وګورئ زموږ په ژوند کې د پیسې یقین مضبوط شي نو موږ چې پیسې تاسو سره به هر څه کیږي ځین کې دا خبره شته کې نشته پیسې ولې هر څه وړي پیسې ډېرې دي چې څه کول غواړي چې هغه کولی شي دا یقین زموږ زړه ته راغلی دی د سبب د دې نه زیات یقین زموږ په الله پکار چې الله شته هر څه کولی شي الله شته الله زما سره دی زه مسلمان یم زما په الله باندې ایمان دی په دې روزه شپو کې زموږ ستاسو په مشاهدو کې ډېر کارونه داسې راغلي دي چې الله پاک بې سببه کړي دي که نه دي کړي دا مې مطلب دا شو چې الله پاک بې سببه کولی شي خو زموږ د طرفه یقین کمزوري ده حضرت نوح علیه السلام ته الله پاک وایي دې کښتۍ کې کښېنه وچه باندې کښتۍ کې کښېنه دا پته چاته دی الله ته پته ده نوح علیه السلام
چا ته معلومات نشي چې دومره طوفان به راځي دومره اوبه به راځي چې هغه به هر څه ډوبوي ځمکې په سر باندې به یو روح څیز نه پرېږدي یو انسان به ژوندی نه پرېږدي دومره اوبه راځي الله پاک راولېږلې اوبه راولېږلې او فجرنا الارض عيونا د ځمکې د اوبو د چینې په شان راوخوټ کېږي هر ټوله ځمکه چینه شوه ګټ ګټ نه اوبه راځي لوټې لوټې نه اوبه راځي اسمان چې دی بما منهمر په راشر سره ورېږي اسمان نه اوبه ځانه ورېږي د ځمکې نه ځانه راخوټ کېږي سات تېر نو جمع کېږي نورو زیاتېږي نورو زیاتېږي زموږ خو لږ مشاهده کې کېږي د څنګه زیاتېږي که نه ورو ورو زیاتېږي زیاتېږي نوح علیه السلام سره د خپلو ملګرو نه څه ضرورت چې ورسره د هغې سره کښتۍ کې ناست دی والتقى الماء على امر قد قدر الله پاک اوبه یو ځای شو ټولې اوبه یو ځای ته راجمع شو د ځمکې اوبه د اسمان اوبه د غاړو اوبه ټولې راجمع کېږي ورو ورو ډکېږي ځمکه ورو ورو زیاتېږي تر دې چې کښتۍ په هوا شوه کښتۍ اوبه اوچته شوه نوح علیه السلام زوی د کنعان نور ټوله کډه مسلمانه ده یا د نوح علیه السلام ښځه او یا یې زوی دا کافران دي دواړه چا باندې دا اعتراض هم نه کول پکار چې دی ګوره دی ځان ته دیندار وي د زامن وګوره داسې دی زوی وګوره داسې دی ښځه وګوره داسې ده دا په چا باندې ګمان نه پکار چې د بابو ته دعوت نه ورکړی یا د بابو باندې محنت نه کړی د پیغمبر زوی دی د پیغمبر ښځه د کافران ستا په خیال نوح علیه السلام چې په قوم باندې 900 کاله محنت کو خپل کور والو ته نه کړی او په دوی پورې مړه نه ونښتې راغله لیکن هدایت د چا په لاس کې دی الله په لاس کې دی هغه ته وایي بچیان بیا هم زوی و بچیا راشه موږ سره کښېنه یعنې مسلمان شه کافر ته خو په دې کښتۍ کې ځای نشته مسلمان شه زما خبره ومنه او راشه دې کښتۍ کې کښېنه هغه وایي دادا نه راځم زه به دې غره ته وخېږم سآوي إلى جبل يعصمني من الماء غره ته وخېږم بره اوبه چېرته راتلی شي سړی وایي خور به زیات شي وبخېږي کلی به نیسي هغه وایي زه به ځانله ګامتل ته لاړ شم نوح علیه السلام ورته چې لا عاصم اليوم من امر الله د الله حکم شی دی څوک بچ کېدی نه شي الله ویلی دی هېڅوک نه شي بچ کېدی بغیر د دې کښتۍ وه نه به الله بچ کړي نور نه بچ کړي الله به نوح علیه السلام ته چل ښي فإذا استويت کله چې برابر شي ته ومن معك او څوک چې دي د تا سره علی الفلک کښتۍ کې کښتۍ ته وختې او کښتۍ وګرځېده بل ځای کې هغه مخکې سورة هود کې هغه بندګي ذکر شوی دی نو دغلته د الله تعریف وکړه چې الله ټول تعریفونه تا لره دي تا موږ د ظالمانو نه بچ کړو د ظالم قوم نه دې موږ خلاص کړو کله چې په یو علاقه کې په یو ملک کې په یو وطن کې په یو کلي کې ظالم وي او هغه د لاسه د الله مخلوق په اور کې پروت دی د هغه نه خلک دمه شي او مسلمانان دې په قلاره شي نو هغه د الله شکر ویسته پکار دی شکر الحمدلله چې مصیبت نه دی خلاص کړو ته چې بر وخته دغلته ووایه الحمدلله ټول تعریفونه الله لره دي ډېر غوره ټکی دی الحمدلله زموږ ستاسو په ذکر کې دا شی شامل دی الحمدلله څو پېره ویل 500 کلمه چا ویل جزاک الله سهار ماښام تسبیحات کړي دي ماشاءالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې الحمدلله ډېر ډېر وایي که نه څه شی وایي ډېر الحمدلله هر حال کې وایي که
کده نه جوړ بیا وي الحمدلله، کده جوړ بیا وي الحمدلله، کده مالدار بیا وي الحمدلله، کده غریب بیا وي الحمدلله، غم پر راشي بیا وي الحمدلله، خوشحالي پر راشي بیا وي الحمدلله، کده په سخت مصیبت او مشکلاتو کې نخلي خو الحمدلله د دخلنا نه راخېږي الحمدلله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټولو کې اول چې جنت ته راغوښته کېږي هغه به داسې اول من يدعى الى الجنه، اول هغه کس چې جنت ته به الله پاک رابلي الذين يحمدون الله في السراء والضراء، هغه کسان چې هغه په خوشاله په خفګان دواړو کې الحمدلله ډېر دي. یو به کنه که خیر څه شي میدان دی عمل میدان دی چې څه عمل نه کوي اورېدو کې فایده ډېره نشته شته خو هغه نو نشته لکه څنګه چې په عمل کې فایده څه ټکي وورو نه عمل. الله اکبر. ان شاء الله سبحانه وتعالى الله ذکر خو بهترین شی دی. سبحانه وتعالى نور ذکرم شروع کیږي کنه تکبیرات تشریق کله شروع کیږي سبا سحر منظر ان شاء الله شروع کیږي او 13 تاریخ مازیګر د 14 مازیګر سبا 9 10 11 12 13 دا 15 ورځې دا تسبیحات ان شاء الله او تکبیرات الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات ویل د هر فرض باندې نرسته په هر مسلمان باندې واجب دي. خبره کوي دی یو تر ویل واجب دي، په نارینه باندې په زور ویل واجب دي، په زنانه باندې پټ ویل واجب دي. کدا موږ د امامت سره کې بیا په ویل واجب دي او کدا یوازې موږ کې بیا په واجب دي. بعض کسان امامت سره موږ کې خو کې تکبیرات کوشش کوي خو کله چې د رکعت شي نزانه به واستې دي شرمېږي. یوازې نه تاسو خیال کړئ که فرض دا کده یوازې ویل نه ده برکاتونه خو په هر مانځ کې د خلکو مشي کوي خو زمونږ دا کمزوري د رسته بیا आवाज نه راځي. اقا یو आवाज چې امام سلام وکړي ټول الله اکبر الله اکبر دا خو ټیم ده خدا کوم چې په مانځ ودرې ده برکات تر رکعت ته شي هغه به څوک وي هغه نو په زور ویل چې شه ده واجب دي. زنانو باندې دا خشه واجب دي لکه څنګه چې په نارینه واجب دي. د فرض مانځه ورسته یو پیر ویل واجب دي. څو پیر واجب دي؟ یو پیر او د سبا سهار ورسته ير شي درنه خالص فورم دی ورپسې نه وي ير شي درنه نو چې مانځه خلاف څه کار نه کړي نو لږ ورسته هم ویل شي هغه ځای نه سي کنه لږ ورسته هم ویل شي البته پاتې دی الله له دې چې چلو شو واجب درنه پاتې شو بیا استغفار کوي بیا تکبیرات ویل دي په ځای نه قائم مقام نشي جوړي بیا توبه او بس استغفار الله اکبر. سبحان الله روزان به راغره تاسو ته یاد دي کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي سوچ دې عرفه د روزه نیوي د سبحان الله روزه ونی نو هغه ته یو کال تیروته او یو کال راتلونکي ګناه الله پاک معاف کړي. د دوه کالو ګناه په یوه روزه باندې الله پاک معاف کړي. الله پاک دې تاسو ته توفیق راکړي. بعض کسانو ځین کې دا یو غلط فهمي چې عرفه خو نن وکنه داسې وایي کنه عرفه دا تمام دنیا دا قانون دی چې د هر ځای د خپل افق اعتبار افق نه دی کوم ځای چې بر راخیږي بر پریوځي. مثال په طور په سعودي عرب کې د سهار لمونځ زموږ د 2 غنټې مخکې کېږي که وروسته کېږي وروسته کېږي که موږ وایو چې موږ د سعودي سره یو شان لمونځ کوو نو بیا به کله کوو 8 بجې به کوو که نه خو د هغو د خپل افق اعتبار دی زموږ د خپل افق اعتبار بعض ځایونه داسې دي چې دلته ورځ دلته شپه ده بیا به څه چل کوو تمامه دنیا په یو تار کې نه پیدا کېږي د هر علاقې خپل د افق اعتبار دی د خپل نو زموږ په افق کې چې زموږ په ملک کې کلمه شولې دی شي د هغې اعتبار دی نو د هغې په اعتبار سره سبا زموږ د عرفې ورځ ده او په هغې باندې د روژې ثواب هم ډېر زیات دی لکه څنګه چې شروع کې د دې خبرې ذکر شوی. فوق
وقل الحمد لله واستويت الحمد لله الذي حرزت لتعرفون دين الجانا بشكرمنا من القوم الظالمين لقوم ظالمنا وقل او يا ربي يا رب زما انزلني ما كسكا منزلا مباركا بكزيدو بركتي وسرا بعد نجكل كزيكي سورلا نجكل كزيكي دعوة ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين يوم بديك من مستور خبر من الله باك زد سورلا من چڑے سے خبر دی جاتے سی کنا اکثر دس دے تسیم کی دے چپل کلی پڑے فعام طور سے چڑے سفر کے بل جاتے سی کنا قال تدل من مستور مسئلہ یا اللہ پاک زمان من مستور کی تو غورا ملما ورکون کے ټول کې غورا ته غورا مهمان نواز ته الله پاک زما من مستور کی ما خپل اوس کی برکت می کوس په داسې پردوخ په باندې روانه مکنه یا په هوا روانه یا په اوبو روانه یا په ټیرو روانه د دې څه پته لګي مشدري دا یا الله پاک په خسته طریقه باندې دینا اوس کی خطو وخت هم دعاګانې وای کوزه د وخت هم دعاګانې وای د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دي او باقي کی خیر برکت دي ربي رب زما انزلني ما كسكي منزلا مباركا فكزدو بركتي سرا وانت خير المنزلين او تغورك زونك يا ربي رب زما انزلني زما المستوب كي منزلا مباركا ورم المستوب وانت خير المنزلين او بهترين مهمان نوازي ان في ذلك يقينا بديك لآيات خامخا عبرة دي نخد الله قدرتنا وإن كنا لمبتلين او يقينا منغيو ازمين کی منغ ازميو ازميخ منغ خامخا راولو مسلمان بندي خامخا رازي وی ګورو چې څنګه دي پیغمبر تمام پیغمبرانو باندې الله پاک امتحانات راوستي الله اکبر چټي بار کې تاسو سره راځي ګوري چې مو خورای او راي واځه راي ها دورز يا ورس دورز جي نعم خاجة استاذ سوبر استاذ وافر بلا رايشتي سر يا رسول الله الله يبارك خير وجه اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي الدرجه چټیو کو تر مخبل چټی ده چې په پرز باندې ان شاء الله به وي هفته پښته باندې ان شاء الله ارزه فإذا استويت کله چې برابر شت ومن معك څوک چې د تاثر على الفلك پکشته باندې فقل الحمد لله فاستوى چټول تعریفنا الله رضي الذي حمزات نجانا چبچکړمږه من القوم الظالمين لقوم ظالمنا وقل او اويت ربي رب زما انزلني ما كسكي منزلا مباركا فكزدو بركتي سرا وأنت خير المنزلين أو يتغرد كزونكي إن في ذلك يقنا بدواقعاتك لآيات خامخا نخد الله تقدرت دي وإن كنا لمبتلين أو يقنا منغير أزمنك اللهم صل على ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة وهب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا والعافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا كلمة الذي تمام منظره ولكن أستغفر الدبار عليك قبولك الله عاجزا لله فقديرا